الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور او ستاسو ملګری معروف پینټینګ آرټسټ اینډ کلیګرافر سپینې لنډې کوتل ضلع خیبر. ګرانو کتونکو، زه نن داسې کېناستم د انجوایمنټ لپاره. اکثر چې کله زه موډ مې داسې ګډوډ شي، نو زه بیا ځان ته خپل د آرټ یا کرافټ چې کوم سامان دی، دا اصل کې کرافټ سامان دی. کرافټ هغه سامان ته ویل کېږي چې موږ اکثر کینچي او یا سټیپلر یا سکواش ټیپ وغیره دا شیونه استعمالوو. رنګ بنګ پکې دومره نه لګي که نه، ځکه چې دا شیونه ټول په خپله باندې رنګ شوي دي، تیار کلرډ دي. دا وګورئ، دا چمک شیټې را سره پرتې دي، د چمک شیټس یې په دغه کې مختلف رنګونه دي. تاسو به کتلي. بیا دا چې کوم دی دا ورسره دا ګفټ پیپر دغه ته یي، بیا دا نور لړۍ ورته یي ساده استعمالېږي. چېرته د هغه لپاره فنکشن هغې لپاره دي چې اکثر خلک ګلونه اچوي. دا پلیټونه ما لږه ساده راوړي، خو داسې ما خپله جوړ کړي چېرته فنکشن سکول وغیره کې چېرته ماشومان اچوي. دې سره سره دا ارټیفیشنل ګلونه دا هم ډېر استعمالولی شو. بعضې ټایم کې عام پیالۍ یا کپي هغه تاسو بل چا پرې ښکلي دا ډیکوریشن کاغذونه پرې ولګوئ او دا ګلونه داسې پرې ولګوئ. به داسې محسوسېږي لکه څنګه چې یو ښکلې وړو شانتې نو دلته دا نور اوس ما سره دلته یو دغه 2 ګلیس پیپر دي. دغه کې هر قسم رنګونه هم شته دي، تقریبا 12 13 14 15 رنګونه دې کې بېلابېل دي چې هر یو هم تاسو کاري ستاسو اخیستی شئ. په شاو کې مختلف ډسټیشن کارونه دي. بیا به دې باندې انشاءالله بیا کار کوو سټپ بای سټپ. چې کله مونږ چېرته یا پیریډ یا کرافټ سټارټ کوو، دا نن هسې موږ د پام وکړو. نو دا دي ورسره پیسټنګ دپاره ګلو، سکواش ټیپ، ګلو ورسره سټیپلر دا تاسو استعمالولی شئ. نو راځئ دلته داسې یو وړوکی غوندې کار زه درته ښیم، بیا به هغه نه پس یو شعر لیکو. تاسو به وګورئ. ګلیس پیپر دی په لاس کې، ګورئ دی ساده ریډ کلر کې دی. دا فل دی. تاسو ما مقصد دی چې فولډ کړی یم دی داسې. نو دا زه اوس داسې سمپل کار پکړم. ګوره دا وګورئ، ما کټ کړه ساده. ټیک شو. اوس ګورئ زه دا داسې کټوم، بیا دا داسې کړم. دې ته کرافټ کار ویل کېږي. ښه، تاسو اکثر یې که نه آرټ اینډ کرافټ. آرټ اصل کې یو فن، یو هنر، او کرافټ هغه کار چې په کوم کې مختلف میټیریلز کینچي، کټر، سکواش ټیپ، ګتې، کاغذونه. دا اوس ما یو ساده سمپل ګل جوړ کړی. دا یو ګل تیار شو. نو دا ګل به زه سمپل راواخلم او په ګلو په مدد سره، ګوره ما په شاته ورته ګلو ولګول که نه، تاسو ګلو ما ولګول او دا ګلو به زه بیا په دغه ځای کې داسې ساده سټیکر کړم. دا ما ولګول. ګوره دا مقصد دا چې سمپل دغه شو، ډیزاین شو. ټیک شو. اوس موږ سره ګرین کلر کې دی. مخکې خو به داسې وي چې خلکو به یو ډرایینګ وکړه، بیا به یې رنګونه وله ورکول. دا اوس ما سره یو ساده زه دا ګټوم ځان ته، او دغه نه زه دغه ونې لپاره پاڼې جوړوم یا ګلونو هغه لپاره، د ګل دپاره سوري. نو ما دا داسې کټ کړه. ټیک شوه. د دې نه مونږ ته داسې 2 پاڼې میلاو شوې. اینئ زه به اوس بیا لږ شان ګلو راوباسم. دا به ګلو دغه ځای کې داسې ټچ کړم سره. ټیک شو. دا به زه دلته داسې ولګوم او دا به دویم چې دی دا به زه ورسره داسې ولګوم. هغه نه پس زه ګورم دا چمک شیټ دی. تاسو د ګل په منځ کې چې ستاسو کومه یې دا عیسایي دی که نه، دا ګول دایرې ته دغه ته کروله ویل کېږي په انګریزۍ کې. بس ساده اوس کار وکړو. بیا زه
ستاسو په وړاندې دا چمک شي دغه کې شاته خپل سټیکر لګوي که تاسو یو مقصد دی چې نه زه په ګروپ باندې لګوم ګروپ باندې تاسو سټیکر داسې کولاو کړئ بیا به تاسو وګورئ داسې دا به دلته تاسو ولګوئ کوم کاته که تاسو یې چې زه ګل دپاره ډنډه یې جوړوم دینه هم جوړولی شي دا سټیکر دا هم سره دغه هم دی پوه شوئ دا هم پکې لګولی شئ ساده به یو دا به داسې کټ کړئ بیا به دا داسې کټ کړئ ټیک شو وینئ که نه دې نه به سټیکر راواړوئ او دا به دغه ځای کې داسې ولګوئ اوس وګورئ ورته تاسو خپله خوښه کدي باندې تاسو دغه ته مقصد دی چې فریم ورته جوړوئ داسې کاغذ ورته ګرد شاپېر لګوئ خو چونکه زه ستاسو ټایم ډېر نه اخلم زه به اوس تاسې یو ساده په دې باندې د حمزه بابا چې د بوم ښکلی او غټ یو شاعر تېر شوی دی د پښتنو او الله دی ده په روح الله تعالی برکتونه وچوي نو زه دلته ساده لیکم یو شعر لیکم حسن چې بې ستره شي بېقدره شي بېقدره دا د پښتو رسم الخط دی حسن چې بې ستره شي بېقدره شي بیا دلته ورسره بیا لیکو ځکه پښتانې دغه کې خین دی ښه دا خین دي دی پښتانې مخونه پټ ساتي امیر حمزه شینواری انشاءالله بیا به په بیا ویډیو کې انشاءالله خاطر افریدي شعر لیکم واقعي چې هغه ډېر بهترین او یو خوندور ساده شاعري ده خو په هغه کې چې کوم خوند دی زه نه شم ویلی ما سره ډېر کم الفاظ دي چې سره سره د خاطر افریدي او کوم تعریف کوم دا تاسو وګورئ دا بس ما ساده پښتو لیکل وکړه بس انشاءالله ستاسو یو مقصد دی چې کوم خلک دي شینواري دي خاص کر ټول پښتانه دي زه به سره ستاسو بیا مقصد دی چې خپله شعر یې وکړئ شعر کوم
ډیره مننه